نو محترمو د تکلیف په وخت کې د مصیبت په وخت کې د صبر نه کار اخیستل پکار دي څنګه چې انبیاء کرامو پس په تکلیف او مصیبت باندې صبر کړی لکه د انبیاء کرامو حالات ژوندۍ انسان خپل مخ ته راولي وایي کې خیر په تفاسیر کې د حضرت ایوب علیه السلام واقعه تفصیل سره چې الله جل شانو حضرت ایوب علیه السلام باندې سخت امتحانات راوړي په وجود باندې خطرناک بیماری راغله وکاله یا تلس کاله اور سخت بیمار ټول مال ختم شو اولاد وفات شو لیکن د دې ټول امتحانات باوجود صبر او الله جل شانه طرف متوجه هیڅ قسمه شکوه او شکایت نه کوي ځکه د ایوب علیه السلام بارک الله جل شانه فرمایي ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب بشکم ډېر صابر او ډېر خبندو او بشکم دا ډېر کوونکو د دې صبر په برکت سره الله جل شانه د روح صحت ورکو هغه ختم شوه او مال او اولاد ورته دچن ورکړو الله تعالی فرمایي ووهبنا له اهله مثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب او مدتا د کور خلق چې وفاشیو دیو من نور اولاد دایو فدچن مال اولاد زمون مهرباني وا او د عقل مندو د پارا فدی کې نصیحت او عبرت سبق پروت دی شان دی حضرت ابراهیم علیه السلام باندې امتحانات راغلي الله جل شانه د حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل دوستۍ انعام ورکړو او ته خلیل الله او دا د ډیرو امتحانات او ازمایښتونو ته دې مرتبه ته ورسېدلو نو بیا الله تعالی د خلقو د لپاره امام او مقتدا او ګرځولو واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن هر کله چې ابراهيم عليه السلام د خپل رب په یو څو خبرو سره او ازمایلو هغه د خبرې پوره کړې قال اني جاعلك للناس اماما نو الله تعالی فرمایل بشک زتا د ټول خلقو د فار امام او پیشوا هغه امتحانات په قران مجید او حدیثو کې په تفصیل سره ذکر شوی چې اول خو د خپل بت پرست قوم سره مقابله راغله د نمرود په اور کې واچو لیکن الله جل شانه فدور یخ او سالم وګرځولو بیا ورته حکم شو چې اصلي وطن عراق شام ته هجرت وکړه یا سوخ پس ورته حکم شو چې حضرت حاجر او ماشوم بچی د خپلې حضرت اسماعیل علیه السلام روان کړه او په اوچ چورونو رګستان کې د پریخودلو حکم ورته کړو زه چې اوس بیت الله دې سوخ پس بل امتحان دار چې اوس دا ماشوم د حضرت اسماعیل علیه السلام د ذبح کړه دا ټول حکمونه د حضرت ابراهیم علیه السلام د امتحان د ازمایلو په دې ټول حکمونه پوره کړو او فدی تکلیفون امتحانات صبر کو اللہ تعالی فرمائی و ابراہیم الذی وفا ابراہیم علیہ السلام چاچو نو وادي ورکړه الله تعالی د دې په غرض کې د ټول خلق امام او مقتدا او ګرځولو الله تعالی ورته فرمایل انی جاعلک للناس اماما زتا د خلق د لپاره امام او پیشوا د پیشوای هغه منصب درسوم زتا د خلق د لپاره امام او پیشوا شو